الله الرحمن الرحیم. مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ اوسني ویلاګس چې کوم دي ټول د سیلاب حوالې سره دي. د دلزاکو علاقه ده بیلا نیکو خان او بیا هغې کې دا یو کلی دی. دا کلی چې کوم چکی کورونه دی ته وایي دا ډېره په سایډ باندې پرته ده او دا اوبه چې کومې دي دا د سیلاب را روانې دي او دا چې زمونږ په مخ کې تېرېږي دلته تقریبا د 100 نه 200 پورې کورونه دي. په هغې کې خلک موجود دي، په هغې کې څاروي موجود دي، په هغې کې ماشومان موجود دي. خو دلته تر اوسه پورې غیره د دې علاقې متعلقه علاقې ایس ایچ او او ایس پي صاحب نه سیوا دلته څوک هم نه دي راغلي او نه داسې رابطه چا دې سره کړې ده چې یاره تاسو ته څه مسلې دي، تاسو څه ستونزې دي تاسو ته او تاسو به لکه دلته څه هغه کوئ. بل اوس چې سیلاب په مزه مزه په کمېدو دی خو دلته چې کوم مسایل دي هغه نور هم زیاتېږي به ځکه چې بیماری به راځي دغه به کېږي. د دې علاقې مرګرو سره به هم خبرې کوو، د دې علاقې مشرانو سره هم خبرې کوو چې یاره ستاسو ایم پي اے څوک دی، تاسو ته تر اوسه پورې نه دی راغلی، تاسو ته تر اوسه پورې ډي سی اے سی او نور داسې خلک چې کوم دي هغې تاسو سره ولې په رابطه کې نه دي. السلام علیکم. څه نوم هم دی او د دې ځای څه نوم دی دا دې باندې نورواجد زه نورواجد نوم مې دی او د دې ځای چکۍ کورونه دې ته وایي دا د بیله نیکو خان سره ټچ دي. دا راته ووایي جي چې سیلاب د راتلو تاسو ته اوازه شوه د هغې نه بعد تاسو ته څوک را رسېدلي دي، تاسو باندې چې کله سیلاب راغو څوک مشران یا ناظمان څوک تاسو ته راغلي دي؟ یاره جي د کې پي کې پولیس نه علاوه موږ ته دلته هېڅوک هم نه دي راغلي. هغه موقع ته چې کومه زیاته متاثره ده دا اوچو ځینو له هغه اخوا دېخوا خیر ښېګړې تنظیمونه که راغلي خو موږ له دلته کې پي کې پولیس نه علاوه د خاص چې موږ زیات کم متاثره شوي خلک دي ایس ایچ او صاحب عمران الدین صاحب او ایس پي صاحب نه علاوه هېڅ چا هم زموږ تپوس نه دی کړی. الله دې دوی خوشحاله کړي. د شپې دوی راغلي دي په 11 بجې په 1 بجه دوی راغلي دي او موږ ته د هر قسم تعاون یقین دهاني راکړې ده. ګاډي راوستې دي چې تاسو موږ سره ماشومان او ستاسو زنانه څه شی وي دا تاسو موږ سره تلی شئ. الله دې دوی خوشحاله کړي او الله دې دوی کامیاب ساتي. دا راته ووایي چې اوس په دې وخت باندې څومره کورونه دلته ډوب دي او څومره هغې کې خلک موجود دي؟ یاره دلته خو جي کم از کم چې 200-250 کورونه دي او هغې کې د چا دیوال پرېوتی، د چا کوټه کمره چې کوم ده هغه کمرې له اوبه نه نوتلي دي، سامانونه جي خراب شوي دي او د ماشومانو لکه د خېټې بیماری شو د صفا اوبو چې کوم مسله ده دا ډېره زیاته ده او خوراکي سامانونه دومره کور کې دلته لکه دا خو جي ویلج ایریا ده که نه دلته دومره خشاک نشته چې څوک خپل پخلی پرې وکړي. نو موږ ته دلته د تعاون ډېر انتهایي مطلب شدید ضرورت دی چې موږ سره دا تعاون. څنګه چې تاسو ته مرګرو معلومه ده چې بیله کې به موجود یو نور مرګري هم موږ سره دي هغې سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایي جي چې څومره سیلاب ټایم وشولو هغه وشولو څومره خلک تاسو له راغلي دي، څوک تاسو سره رابطه کوي دا راته جی بس دا موږ له چې کوم دی سپیشلی موږ د خپل کې پي کې د عوامو چې کوم فلاحي تنظیمونو والا دي موږ د هغوی ډېره شکریه ادا کوو. الحمدلله موږ له د فلاحي تنظیمونو والا ښه ډېر زیات راغلي دي. دلته فلاحي تنظیم ورکړي ګورنمنټ د سایډ هم اوس چې کوم دی زموږ د لپاره امداد را روان دی او بیسیکلی د کې پي کې پولیس ډېر شکریه ادا کوو. خاص طور پر د عمران الدین سچو زموږ چې د خپله شاپور چوکۍ سچو دی د هغه ډېره شکریه ادا کوو. هغه موږ له د شپې په د سیلاب په موقع باندې د شپې په 2 بجې راغلي او زموږ ماشومان یې په خپل ګاډو کې ویستي دي. خاص شکریه د هغه ادا کوو. هغه موږ سره ډېر امداد بهتر امداد موږ سره هغه کوي ځکه هغه ایګزیکټ ځای له موږ له شی را رسوي. بل موږ له چې کوم دی زموږ ځای کې خاص طور پر دا بیلا چکۍ کورونه چې کوم دي دلته اوبه ډېره زیاته د چکۍ کورونو کې هلته ګاډی نه شي تللی. موږ دا چې کوم امداد راشي هغه موږ نه لږ لرې ودرېږي. نو موږ چې کوم دی هغې ته رسېږو اکثر زموږ نه امداد چې موږ ورسو زموږ چې کوم راشن وي اکثر هغه تقسیم شوی وي. موږ ګنټه سفر کوو نو چې ته ځان راوباسو چې ګنټه کې موږ هلته نه رارسو اطلاع وشي خو چې راورسو او چې ته نه زموږ راشن زیات تر تقسیم شوی. نو اوس دا دویمه درېیمه ورځ ده الحمدلله. نو زموږ سیسټم هم داسې جوړ کړی دی چې خپل کلي سره لیست جوړ کړی دی نو چې زموږ شیز راشي نو موږ لا بیا سټور کړي. اوس دا دویمه درېیمه ورځ ده نو اوس موږ ته الحمدلله راشن رارسي. خو بیسیکلی موږ ته د راشن داسې ضرورت دی چې وچ فوډ موږ ته پکار دي ځکه چې موږ ته دا خوراک تیار راشي نو دا داسې ټایم کې راشي چې بې ټایمه وي. اکثر ماشومانو باندې لوږه تېره وي. بل دا شی دی چې دا خوراک د یو ټایم نه بل ټایم ته نه رسېږي.
بل ماشومان موږ ویستي دي په پردو کورونو کې کېنولي خپل خپلوانو کا هر کور کره 10-15 ماشوم زما خپل خپلوانو کا 10-15 نن سبا غریبي ده هر سړی دومره افورټ نشي کولی چې چا 15-20 ماشومان په یو ټایم مړی نو موږ ته داسې وچ فوډ ضرورت دی چې هغې کې غوړي چیني دال د توره چای شوه دا ضرورت دی چې دا موږ خپلو ماشومانو له هلته کور کې ګزار کړو چې په هغه وچه کم ماشومان دي چې هغوی خوراک کوي موږ له خو دلته راشي او موږ یو څو اکثر رانه خراب هم شي موږ یې دلته نه چې وړو نو ګنټه سفر بیا وچې ته کوو اخوا دلته راته ګنټه کې میلاو شي ګنټه کې چېرته ځو ماشومان لوږه تېره کړي وي نو هغه شیز خرابېږي رانه یو وخت نه دویم وخت ته نه رسېږي موږ ته بیسیکلی د وچ فوډ ضرورت دی چې موږ ته هغه میلاو شي نو دا به ډېره مهرباني بل میډیکل ضرورت دی موږ ته دا تاسو څنګه چې دا بیماري ده لیمفسکن بیماري وه دا بیماري ماشومانو ته لګېدلی چې ځان وګورئ پولی شي هغه چې کوم دی دانې پرې وخوري چې خارښ مسله جوړه شوې ده ما ته خپله دا چې خارښ مسله جوړه ده دا خارښ میډیکل کیمپ موږ ته ضرورت دی دې نه علاوه موږ ته د کمبلو ضرورت دی داسې اسباب چې کوم زموږ شیز دی موږ پردي کور کې پراته موږ سره د اسباب سهولت نشته د چادر سهولت را سره نشته هر څه زموږ اوبو خراب کړي موږ ته د دې شي ضرورت دی بیا بیا دا موږ ته ډېرې زیاتې مسلې دي د پاکو اوبو مسله ده راته چې دا زموږ حل شي نو د ګورنمنټ اف KPK نه زموږ دا درخواست دی زموږ ملګري دلته ډېر دي صداقت شاه دی دا چې کوم زموږ چیرمین صاحب دی د بیلې زموږ امداد کوي خو زموږ چې کوم منسټر صاحب دی اشتیاق ورمړ صاحب ته زموږ دا درخواست دی ارباب عمر ایوب صاحب ته زموږ دا خواست دی چې زموږ د علاقې ته وزټ تیمور جګړه صاحب پرون کړی دی خو موږ د منسټر صاحب ته درخواست کوو چې زموږ علاقې ته وزټ وکړي زموږ جزوي نقصان شوی زموږ د فصلونو نقصان شوی دی غنیم خراب شوي دي بینډۍ هم خرابې شوي دي ځان هم سبزي کرلې وه خرابه شوې ده کورونه هم خراب شوي دي ډېر زیات مالي نقصان زموږ شوی دی شکر دی جاني نقصان نه دی شوی خو مالي نقصان راته ډېر زیات رسېدلی ځکه چې موږ فارمر هاوس دی موږ زمیندار یو نو موږ چې کوم دی 25-30 جیرب ځمکه کرلې ده چې هغې باندې څه زموږ فصل و زموږ ټول خراب شوی دی نن سبا چې ټریکټر چې کوم دی زموږ نه د یوې ګنټې 2000 روپۍ لي تخم نه علاوه ټریکټر زموږ نه یو 2 ګنټې د یوې ګنټې 2000 روپۍ لي نو زموږ چې دا 25 جیرب ځمکه اړو تاسو کلکولیشن وکړئ په دې به زموږ څومره خرچه راغلي نو زموږ چې کوم د کال محنت دی ټول زموږ ضایع شوی دی زموږ شولې خرابې دي زموږ بینډۍ سبزي سب فصلونه خراب دي تاسو دا لیدی شئ دا بینډۍ سبزي زموږ هر څه خراب شوي دي موږ ته مالي ډېر زیات نقصان را رسېدلی جاري نشته دی الحمدلله دې باندې شکرګزار یو د الله نه او د مالي نقصان راته شوی که دا امداد زموږ وکړی شي موږ ډېر کمزوري خلک یې فارمر هاوسیز نو زموږ په کار ده چې زراعت باندې خو تاسو ټولو ته پته ده چې په زراعت خو د ملک نیم زراعت په زراعتو چلیږي نو چې د زراعتو والا سره تعاون وکړی شي نو دا به ډېره غټه مهرباني وي زموږ د KP حکومت ډېره مننه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام په موږ دا چکۍ کلی د بیلا کې سیلاو راغلی د څاروي وینې بارم تړلي دي ناستې ځای نشته د SP صاحب راغلی و په خپله باندې وریجې راوړې حساب کتاب یې راوړی موږ دا د سړک مسله ده بیخي گاډي نشي راتلی او ډېره زرعي ځمکه هم ده ګني ټول کال وځي ټول جمع لار شته نه کاکا دا راته ووایه چې CMPA یا منسټر څوک راغلي دي درنه دغه SHO DSP راغلي وو پرون په سیول کپړو کې بل راغلی و دې نه هم غټ افسر و هغه هم دا تپاس وکړه دا د سړک مسله هم ورته مخکې کړله چې موږ ډېره غټه علاقه ده نه جوار وځي نه غنم وځي او نه ګني وځي بار ته درې پیرو کې پاس بیلې ته خېږي او دا راته ووایه چې څاروي خو هم را بار کړي دي ماشومان هم د کلي نه بار کړي څومره کورونه به اوسه پورې خراب شوي یاره خراب شوي خو چې رښتیا خبرې دغه اوچت دا یو نیم کور خو نه ده خراب او شاته چې کومه ده یو ګاز اوبه اوس هم ولاړې دي ډېر زیات خرابه دي موږ نه د کورو شاته نور کورونه دي کلي دي ټول خراب دي اوبه پکې ولاړې دي ګاز اوبه ولاړې ټیک شو چې ډېره مهرباني ډېره مهرباني یو بل مشر سره ولاړ یو د سیلاب زده علاقې وزټ هم کړی دی د سفید پوش دی مشر دی السلام علیکم مشر دا راته ووایه چې دلته کم خلک دغه شوي دي سیلاب نه راوتلي دي او دغه شوي هغې ته د څه ضرورت دی او هغې کومو مسلو سره مخ دي هغه خبره هغې دې مسلو سره مخ دي چې مثلا خبره راشن هم ورته پوره نه میلاویږي حق دا دی چې هر سړي ته خپل شی میلاو شي څه پوه شوې اوس هم رالو د چو رسېدو د چو نه رسېدلو بله خبره دا ده چې هلته زرجان ماما دي څه هغه ځایونو کې مو به ځي راځي هلته څوک تللی هم نشي کېدی شي دیوالونه یې پرېوتي یا کوټې به یې پرېوتي داسې چې کوم دی د ادریس دي یو کوټه پرېوتې د ادریس نوم یې هغه سیم ته غاړه دی او نور انشاءالله چې خیر خیریت دی چاته څه تکلیف د کوټو موټو د آبادۍ له پرېوتو لا نه دي چا ویلي او جي او د کورونو کې د دې خلکو اوبه ولاړې دي د چا ولاړې دي او د چا نشته دي خوراک کې څه ضرورتونه دي او ستاسو سامانونه به هم لامده شوي بسترو څه دغه دی هغه خبره
نو حق دا دی چې بستریم چې د مونږ د خلکو له ورکړی شي، خوراک هم وله راوړلی شي. داسې خوراکه چې مثالا خبره دا خو د ټایم خوراک چې چیني وله راوړي، اوړه وله راوړي، چې په طریقه او په تقسیم باندې د خلکو له ورکړی شي. او دا راته ووایي چې راتلونکي وخت کې چې کله سیلاب راشي نو په هغې کې څاروو ته هم بیماري ولګي، انسانانو ته هم خارخ او نور دغه د هغې دپاره څه میډیکل ټیمونو دلته سره رابطه کړې؟ څوک راغلي؟ یاره جي پرون هم چې کوم دی ډاکټران رالیو دلته وله دوایانې هم ورکړي، ګولۍ هم وله ورکړي او ورته اعلان هم موږ ما په خپله ورته اعلان وکړو چې ډاکټران راځي او راشئ چې تاسو له علاج وکړي. ډېره مننه جي، ډېره مننه. مرګرو څنګه چې تاسو دا خلک واورېدل د دوی د مختلف ستونزو سره مخ دي، مختلف مسایلو سره مخ دي او د دوی سره د سرکل ډي اس پي لقمان خان او ورسره ایس ایچ او شاپور چې کوم دی عمران الدین خان دا وعده کړې ده چې موږ به تاسو ته هر قسم لا فیسیبلیټیز درکو، هر قسم ته هم فیسیلیټیټ کوو او د دې وعدې مطابق عمران الدین خان او د هغې ټیم او ورسره د پولیسو نور مشران چې کوم دي هغې دې سره باقاعده رابطه کړي، دوی ته ټرانسپورټ ورکوي، دوی ته دوایانې اویلیبل کوي، دوی ته ورسره خوراکونه کور ته راوړي، صفا اوبه دوی ته کور ته رارسوي او په دې کې د کے پي کې پولیس دې سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دی. په دې دوران کې زبردست کار دا دی چې د پولیس هغه ځای ته دوی ته خوراک راوړي چې کوم ځای کې دي موجود دي. میډیکل ټیمونه لږ بهر دي، هغه په دې د لزاک روډ باندې دي، نور دي ته هر یو خوراک هر یو څیز دغه ځای ته رارسي. ورسره کله چې دې خلکو وکتل زناورو دپاره چاره هم دی راوړي او کله چې دغه تسخیمېدو خوراک نو کے پي کې پولیس او عمران الدین خان وکتل نو خپل ګنر ته هغې دا خبره وکړه چې دې سپي له هم خوراک ورکوي، نو سپي ته هم هغې خوراک اویلیبل کو، هغې ته خوراک واچولو او دا یو زړه راښکونکي او هیبتناکه موقع وه چې کله هغه سپی راغللو هغه کومې طریقې سره خوراک وکړلو، بیا هغې ته صفا اوبه واچولې. په دې خبره باندې او د عوامو سره په میل جول باندې او په ډېره ښه طریقه باندې د پولیس ملاوېدل او دغه کېدل، په دې باندې زه کے پي کې پولیس ته، آی جي صاحب ته، ورسره سی پي او صاحب ته، ایس ایس پي صاحب ته او نورو ټیمونو ته سلام پیش کوم. الله تعالی دې دې ته دغه رنګ عزت ورکړي، الله تعالی دې عوامو سره دغسې مینه محبت لري او الله تعالی دې زموږ د دې ملک نه د امن ګهواره جوړه کړي. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د پولیس دا ایفرټس ما وکته، پولیس لګې دی، ټرانسپورټ هم ورکوي، پولیس لګې دی، خوراک هم راوړي، پولیس د هغې د زناورو، د هغې د سپو، د هغې د هر یو څیز خیال ساتي. ماشاءالله دا ډېره غټه خبره ده. زه به تاسو نه په دې کې اجازت والم. د لوی الله په امان. السلام علیکم.